د فیسبوک په یو نمبر باندې دوه اکاونټونه دي، نو موږ خپل جوړ اکاونټ چې دی دا به څنګه کولاو. اکثر ځینې کسانو اکاونټ بند شي نو دی هغه جوړ اکاونټ چې دی دا کولاوي. اول ته کې هغه جوړ نه کولاويږي، د چې کم نوی راخ کړی هغه نوی اکاونټ بار بار کولاويږي. نو ځینې کسان دا تاسو کوي چې موږ به خپل جوړ اکاونټ چې دی دا به څنګه کولاو. بل لا تاسو د فیسبوک اکاونټ نو دا په نمبر باندې چې دی یو اکاونټ راغیږي. یو اکاونټ تاسو راغول شي، د یو اکاونټ نه په تاسو سیوا نشي راغوله. نو ځینې کسان به چې د دویم اکاونټ په څنګه راغیږي، نو دا په تاسو جوړ کړی د اکاونټ په تاسو جوړ کړی، خو هلته کې تاسو ویریفای کړی نه. کله چې تاسو ویریفای کوئ نو یو اکاونټ باندې ویریفای کیږي او دویم اکاونټ چې دا باندې نه ویریفای کیږي. نو کم چې په تاسو ویریفای کړی هغه تاسو ته بار بار مخ له راځي او هغه تیر شوی اکاونټ چې دا نه کولاویږي. نو دا غیر لپاره تاسو له دا کول پکار دی چې کم اکاونټ تاسو باندې ویریفای کړی، تاسو بلار شي هغه اکاونټ په اول کولاو کې چې کم تاسو ته کولاویږي او تاسو وایي چې دا اکاونټ زمونږ نه دی پکار. نو دغه اکاونټ سیټینګ ته بلار شي او دا به د هغه اکاونټ نه چې ختم به کوي، لکه ډیلیټ به پوای دغه اکاونټ په تاسو ډیلیټ کوي. چې څنګه یو دغه ډیلیټ کو نو دې ته به تاسو صبر کوئ، ځکه چې دا اکاونټ چې دا ډیلیټ کیږي نو بدی کې یو میاش لګي. یو میاش په تاسو دې ته صبر وکئ چې دغه اکاونټ د دې نمبر نه مکمل ختم شي. چې کله دا ختم شو نو بیا به تاسو د خپل جوړ اکاونټ چې دا بدی باندې ریکور کړئ. که تاسو ته په نمبر باندې دوه اکاونټونه ښکاریږي نو هلو به تاسو دغه طریقه کوئ. که دوه اکاونټونه نه ښکاریږي نو بیا نه کیږي، خو که دوه اکاونټونه ښکاریږي نو تاسو به یو اکاونټ ډیلیټ کړئ او بیا به لاړ شئ نمبر چې دی هلته کې به سرچ کړئ نو په هغه نمبر به تاسو ته آی ډي راشي. نو هغه آی ډي چې تاسو به دغه نمبر باندې ریکور کړئ. چې څنګه تاسو ریکور کوئ نو بس تاسو نه معلومات چې دي دا به غواړي. که تاسو په نوم باندې دغه اکاونټ نو څه معلومات به نه غواړي، هغه معلومات به تاسو ورکړئ نو تاسو دغه اکاونټ په کولاو شي. خو بل لا چې کله یو اکاونټ کولاو کو نو د هغې نه وروسته به دا تاسو ویریفای کړئ، دغه نمبر به پکې ور واچوئ او د هغې سره به پکې ایمیل ور واچوئ. چې کله پکې تاسو ایمیل ور واچوئ نو تاسو دغه اکاونټ په ویریفای شي. لکه ټو سټیپ ویریفیکیشن چې دا په ان کوي، که تاسو ټو سټیپ ویریفیکیشن باندې نه ان کړئ نو تاسو ته به قسم مشکل چې دي دا به راځي. اصل ورځې پس یا میاشت پس چې دی بیا ورته دوباره دغه مشکل راځي چې د هغې په ویریفیکیشن کوئ. تاسو نه به دوباره معلومات غواړي، یا به نن د مخ ویډیو غواړي، یا به نن تصویران غواړي. نو داسې قسم مشکل چې دي دا د دې د وجې نه راځي چې موږ په خپل فیسبوک اکاونټ باندې ټو سټیپ ویریفیکیشن نه کولاو کړی. ځینې کسان وایي چې د اکاونټ په څنګه ریکور کوو، نو د دې هر څه په باره کې زموږ ویډیو شته. د ډیلیټ کیږي څنګه نو د هغې په باره کې هم شته. اکاونټ څنګه ریکور کیږي په نمبر باندې په هغې باندې هم شته. دغه شان د ټو سټیپ ویریفیکیشن څنګه کیږي نو د دې په باره کې چې دا هم زموږ ویډیو شته. په یوټیوب کې مظلوم یار سپیک چې دی دا یو سرچ کو نو زموږ د یوټیوب چینل باندې راشي. نو هغه ویډیوګان چې دی تاسو کته شي نو د هغې په تور باندې بس تاسو جوړ اکاونټ چې دی دا بس تاسو لاس ته راشي او د هغې سره به دغه کار کوئ چې دا به ویریفای کوئ. لکه دغه هر سره په کور اچوئ، بل لا کله شناخت کارت سره ویریفای کو نو هغه بیا ټول نه صحیح ده، ځکه چې دوباره به بیا ستاسو نه دغه معلومات چې دي دا بار بار نه غواړي. ستاسو په شناخت کارت باندې به یو پیره چې دی دا به ویریفای شوی، ځکه زیاتر کسان چې دی هغه نه ویریفای کړي. اوس موږ د خپل اکاونټونه ویریفای کړي دي، که موږ پاسورډ چینج کوو یا څه چینج کوو نو موږ ته قسم مشکل چې دي دا نه راځي. اکثر ځینې کسان د پیج ایډمن چینج کړي نو دلته کې آی ډي ته چې راځي نه چې هغه آی ډي دوباره نه کولاویږي. نو دا ټوله مسله چې دا هغه ځای نه جوړیږي. نو کله شناخت کارت نه ویریفای کوئ نو د دې په باره کې زموږ ویډیو شته. یوټیوب کې مظلوم یار سپیک سرچ کړئ، زموږ د مظلوم یار آفیشیل سرچ کړئ، زموږ د یوټیوب چینل باندې راشي نو هلته کې تاسو دغه ویډیوګان کتی شئ.